افغانستان چې په جنوبي اسیا کې په وچه کې پروت هېواد دی د یو دلیل له مخې د امپراتوریو د هدیرې په نوم یاد شوی دی. تاریخ د هغو ځواکمنو لښکرو له کیسې ډک دی چې زړورتیا یې درلوده چې د خپلې سختې خاورې فتح کړي، یوازې د نه بخښونکي منظرې او د خلکو د سخت مقاومت لخوا تیر شوي. برتانوي امپراتورۍ د خپلې واکمنۍ د پراخولو په نستړې کېدونکې هلې ځلې د 19مې او 20مې پیړۍ په اوږدو کې په افغانستان کې په یو لړ جګړو کې ښکېله شوه. دا شخړې چې د خونړیو جګړو او ستراتیژیکو تېروتنو په واسطه په نښه شوي بالاخره د انګریزانو لپاره د شرمناک وتلو لامل شو. شوروي اتحاد بل زبرځواک په 20مه پیړۍ کې له ورته برخلیک سره مخ شو. د شوروي افغان جګړه چې له 1909 څخه تر 1918 پورې دوام وکړ د شوروي د پوځي ماشین لپاره په یوه کنده بدل شو. روسانو د یو پیاوړي ځواک د ځای پر ځای کولو سره سره د افغان مجاهدینو په وړاندې په یوې اوږدې چریکي جګړې کې ځانونه ښکېل کړل. طالبان چې په پښتو کې د زده کوونکو معنی لري د 1990 لسیزې په لومړیو کې له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته په ګډوډۍ کې راڅرګند شول. د دې ډلې اصلیت د مدرسو یا اسلامي دیني مدرسو څخه موندل کېدای شي چې په 1980 لسیزه کې د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې پراخ شوي. دغه مدرسې چې یوه برخه یې د سعودي عربستان لخوا تمویل شوي د دیوبندي په نوم د سني اسلام سخت او بنسټپاله تفسیر یې ملاتړ کاوه. د ملا محمد عمر په مشرۍ طالبانو ژمنه وکړه چې نظم به راولي او په افغانستان کې به د اسلامي شریعت سخت تفسیر پلي کوي. واک ته د طالبانو راتګ ګړندی او وحشیانه و. په 1996 کې طالبانو پلازمینه کابل ونیوله او د افغانستان ډېرې برخې کنټرول کړه. د 2001 کال د سپتمبر د یو په متحده ایالاتو باندې د القاعدې لخوا بریدونه چې د طالبانو د رژیم پر مهال په افغانستان کې خوندي پټنځایونه موندلي او لږ تر لږه د یو وخت لپاره به د طالبانو له منځه وړل ثابت کړي. د سپتمبر د 11مې له بریدونو وروسته امریکا د نړیوالو متحدینو په ملاتړ په افغانستان کې پوځي مداخله پیل کړه. لومړنۍ موخه یې روښانه وه، د القاعدې له منځه وړل او د طالبانو رژیم چې دوی ته یې پناه ورکړې وړنګول. طالبان چې له پوځي پلوه بېساري وو ډېر ژر له واکه وشړل شول او القاعده خوره شوه. په هر صورت په افغانستان کې ماموریت ډېر ژر د تروریزم ضد محدود عملیاتو څخه د ملت جوړونې په اوږده هڅو بدل شو. متحده ایالاتو متحدینو په افغانستان کې د یو دیموکراتیک مرکزي دولت د جوړولو لپاره په زړه پورې پروژه پیل کړه. په ورته وخت کې طالبان د پاکستان په غرنیو سرحدي سیمو کې خپلو پټنځایونو ته شا شوي دي. افغانستان چې اکثره وخت په وچه کې راګیر هېواد بل کېږي چې د غرونو د لوړو ژورو دره او پراخې دښتې لري، تل یې د یرغلګرو لښکرو په وړاندې یوه سخته ننګونه کړې ده. د دې سختې خاورې د تاریخ په اوږدو کې د دې خلکو لپاره د طبیعي کلا په توګه کار کړی دی. د هندوکش د غرونو یوه لویه لړۍ ده چې د افغانستان په زړه کې پرتې ده، په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره یو سخت خنډ دی چې غواړي په هېواد کې خپله اراده تحمیل کړي. انګریزانو په 19مه پیړۍ کې د خپلو بدمرغه کمپاینونو په ترڅ کې دا درس په سختۍ سره زده کړ. طالبانو د مقاومت دغه تاریخي میراث ته په کتو سره ورته تاکتیکونه په پراخه کچه کارولي دي. په داسې حال کې چې طالبانو د افغانستان په داخلي تحرکاتو پانګونه کړې ده، دا مهمه ده چې هغه بهرني عوامل ومني چې د دوی د مقاومت لامل شوي دي. طالبانو د ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان لخوا په بېلابېلو کچو ملاتړ ترلاسه کړی، کوم چې خوندي پټنځایونه، لوژیستیکي ملاتړ او ځینې وختونه مستقیم نظامي مرستې چمتو کړي. له طالبانو سره د پاکستان اړیکې پیچلې او په تاریخي، ستراتیژیکو او ایډیالوژیکي ملحوظاتو ولاړې دي. پاکستان چې له افغانستان سره اوږده پوله لري، له اوږدې مودې راهیسې افغانستان ته د یوه ستراتیژیک شاته په سترګه ګوري. طالبانو د پاکستان ترڅنګ د ایران، روسیې او چین په ګډون د نورو سیمه ییزو لوبغاړو له ملاتړ څخه هم ګټه پورته کړې چې هر یو په افغانستان کې خپلې ستراتیژیکي ګټې لري. ایران چې ډېرې شیعه مسلمانان دي په سیمه کې، د امریکا او د هغه د متحدینو د نفوذ د مخنیوي لپاره د یوې سني مسلمانې ډلې طالبانو ملاتړ کوي. افغانستان ته د بهرنیو جنګیالیو او پیسو جریان د طالبانو بغاوت نور هم پیاوړی کړی دی.